خوش قسمت دی هغه خلک چې مور او پلار یې ژوندي دي او مور او پلار له دعاګانې ګټي. لوڼه په مور باندې حکومت کوي زوی په مور باندې حکومت کوي. یوه نوکره بیا ترېنه جوړه کړې وي لکه څنګه د قیامت نښه ده راغلی ده او زوی باندې بیا اس اثر نه کېږي. مور بیا خدمت په وخت باندې اوښکې باندې خپل پلو مکمل لوند کړي او کله به داسې کوشش کوي چې دا اوښکې دا ضبط کړي او بندې کړي خو بندولی نشي. او ځینې علما وایي د دې مطلب دا دی چې مور او پلار تا را وغواړي بیا داسې ورته کوه بلکې خوږ جواب ورکړو چې دی خوشحال شي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العظيم. عزیزانو په دې آیت کې الله تبارک و تعالی دو قسمه حقوق ښودلي دي. یو قسم حق د الله دی او بل قسم حق د بنده دی. د الله تبارک و تعالی حقوق هغه تاسو ته مخکې بیان شوي دي. اوس د بندگانو حقوق دې متعلق مختصر انداز کې زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. عزیزانو رونو او محترمو خویندو میندو، الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو ته خپل عبادت نه پس د مور او د پلار د حقوقو ادا کولو حکم را کوي. مونږ کې مور او پلار سره احسان سلوک کول، ښکلی سلوک کول، دې کې ډېره کوتاهي پیښیږي. خو مونږ او تاسو ته الله پاک انتهایی سخت حکم را کړی دی دې په بابت کې. الله پاک جل شانو خپل عبادت نه پس په یو آیت کې فرمایي